الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالېږم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالېږم چې دلبر پکې لیدې شي دا محشر اختر زما دی د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم په مولا مې د قسم وي عشقي هنر زما دی مدینه منورې کې چې زیبا دلبر زما دی د فراق په درد و غم یې زړه پر هر زما دی پاک محمد مصطفیٰ د محمد امین محبوب دی په مولا مې د قسم وي دا صحیح خبر زما دی ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ د کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کری رب پا ہر نفس قسم پر رب دانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ٹول دوستان پر شوق و ذوق و محبت سے درود شریف ہوا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قدردانو مشرانو کشرانو رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې د دوه جهان د سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي الحمدلله ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان نه مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه د رمضان المبارک ډېر ښکلي بابرکته د عزتونو د برکتونو د اجرونو مبارک ساعتونه دي او شکر دی د هغې رب لا یزال چې موږ او تاسو ته یې په خپل ژوند کې یو ځلې بیا دغه مبارکه میاشت او د دې مبارک ساعتونه را نصیب کړو په دې باندې د الله جل جلاله لاک شکرونه ادا کوو چونکې دا هغه میاشت ده چې د امت مصطفیٰ د امت محمدی صلی الله علیه وسلم د پاره د بخشش سامان راوړي د بخنې سامان راوړي د الله جل جلاله د طرف نه یو ډېر لوی انعام دی یو ډېر لوی کرم دی یو ډېر لوی احسان دی چې مونږ او تاسو ته دا مبارکه میاشت نصیب کړه الله کریم جل جلاله دې په داسې حال کې دا زمونږ د رخصت کې چې مونږ د دې چې کوم قدر دی هغه پیژندلی وي د دې حق مو ادا کړی وي او د الله جل جلاله د
بخشش و پکې ځان جوګه ګرځولی وي. زما خو اراده دا وه د روژې په بعضې موضوع پاتې وه د تېرې جمعې نه چې په هغه به مکمل کړو، په هغې باندې به خبره وکړو. خو که ستاسو په علم کې وي او څوک خبر وي نو د اسلام دشمنان چې دي دا مسلسل د اسلام خلاف سازشونو کې سرګرم دي او وخت په وخت باندې د مسلمان نه د ایمانی جذبې او د ایمانی غیرت لرې کولو دپاره مختلف حربې استعمالی او هغه خلق چې هغه د حضور دشمنان دي، د ختم نبوت دشمنان دي او د اسلام جرړې کټکوي، هغوی چونکې د دې ملک په ټولو ادارو کې، په ټولو اهمو ځایونو کې، په ټولو اهمو عهدو کې هغوی ځان وردننه کړی دی او وخت په وخت باندې هغوی دا کوشش کوي چې د مسلمان په دغه ایمانی چې د ایمان اساس دی، د ایمان بنیاد دی او د ایمان کل دی چې په دغې باندې چې هغه عقیده د ختم نبوت ته په دغې باندې حمله وکړي او د مسلمانانو ایمانونه کمزوري کړي او د خپل نبي سره چې کومه رشته ده هغه کمزوري کړي. خو شکر دی د رب لا یزال او په دې باندې چې موږ لاک لاک شکرونه وباسو نو هغه کمه ده چې موږ اوس هم په دې وخت کې چې د کفر او الحاد بازار ګرم دی، په دې وخت کې چې مسلمانان عملی طور باندې ډېر زیات کمزوري شوي دي، په دې وخت کې چې د مسلمانانو چې کوم اجتماعي حالت دی هغه ډېر چې کوم دی افسوسناک دی، مګر دا د الله جل جلاله لاک لاک شکرونه دي چې بدعمله مسلمان وي، نشې تماشې هم کوي، همدارنګې مونځ او دس هم صحیح نه کوي، خو چې کله هم خبره د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې د غیرت راشي، په محبوب علیه السلام د عزت او د ناموس راشي، نو تر اوسه پورې د دې هغه جذبې چې کوم هغه د دغې جذبې چې کومه جذبه د حضور د عشق او د محبت ده، د ننګ او د ناموس ده، دا پکې الحمدلله په داسې طریقه باندې موجوده وي چې په لږ وخت کې ټول عالم ته ښکاره شي چې مسلمان هر څه برداشت کولی شي، مسلمان هر یو څیز کې هغه چې کوم دی خپل سر ټیټ وړی شي، خو چې کله خبره د مدینې منورې د جانان د عزت او د ناموس راشي نو دی بیا هر څه وروستو پاتې کوي او د ټولو نه اول د محبوب علیه السلام د عزت او ناموس دپاره میدان کې ودرېږي. په دې د الله جل جلاله لاک لاک شکرونه ادا کړو نو هغه کمه ده چې اوس هم شکر دی دا جذبه شته او اکثریت مسلمانانو کې شته او الحمدلله چې په دې باندې د انسان زړه ته تسکین او آرام هم میلو شي. 21 تاریخ باندې د دې ملک کې د حکومت وقت د کابینې اجلاس وشو او په هغه اجلاس کې د ملک وزیر اعظم چې دی نو هغه وزارت مذهبي امور ته یو ټاسک ورکړ او ورته وی چې تاسو کوم اقلیتي کمیشن جوړوئ. اقلیتي کمیشن دا مطلب دی چې په پاکستان کې کوم اقلیت اوسیږي، کوم د مسلمانانو نه علاوه نور خلق اوسیږي، د هغې د نمایندګۍ دپاره او د هغې د خبرو د هغې د معاملاتو د حل کولو دپاره یو کمیشن جوړیږي. عزتمندو مسله دا ده چې موږ ته د اقلیتو نه هیڅ قسمه مسله نشته، هیڅ قسمه مسله موږ ته نشته. په دې ملک کې اقلیت اوسیږي او یقین دا وکړئ چې واحد پاکستان هغه ملک دی چې په دې وطن کې د مسلمانانو نه زیات خیال چې ساتلی کېږي هغه د اقلیتو ساتلی کېږي. دا درته زه یو حقیقت ووایم چې دا واحد هغه ملک دی. تاسو نورو ملکونو ته وګورئ چې د هغې چې کوم دی د جمهوریت چرچې وي، د هغې د نظام چرچې وي. تاسو چاینا ته وګورئ، په چاینا کې مسلمانانو باندې سختۍ ته وګورئ، تکلیفونو ته وګورئ، د هغې جیلونه د مسلمانانو نه ډک دي. هلته په مذهبي عباداتو باندې چې کوم دی، په مذهبي رسوماتو باندې هلته عام طور باندې پابندي ده. همدارنګه تاسو انډیا ته وګورئ، بار بار مسلمانان هلته څه کېږي، ژوندي سېزلي کېږي. مسلمان که چېرته یو ځای کې سوي چېرته غوا هغه یې خرڅه کړې وي یا یې حلاله کړې وه یا یې نه وه حلاله کړې، خو دا وله یو بانه وګوري او بیا راشي د خلکو په وړاندې هغه له لهان کي میډیا ټول د حالت وګوري. مسلمان بد حال دی هلته. تاسو کشمیر ته وګورئ، تاسو نور برما ته وګورئ، تاسو فلسطین ته وګورئ، په هر ځای کې مسلمانان چې کوم دی هغې څه کړي دي، د ډېرو بد سره مخامخ کړي دي. یقینو کې واحد دا وطن دی، واحد دا ملک دی پاکستان چې دلته کې داسې شوې ده چې اقلیتو ډېر ظلم هم کړی دی.
دلته داسې هم شوې ده چې یو هجوم راغلی دی او دوه رونه حافظان د قرآن هغې اول چې کوم دی په کوڅو کې راښکلي دي او بیا یې هغې ته چې کوم دی دړې پې د پاسه ایښودي دي او بیا هغې ته تیلې وهلې دی بیا هغې ته اور اچولی دی او د دغې اکثریت په وړاندې د ټولو خلکو هغه نظاره کتلې ده مګر تر دې دمه پورې اوس هم هغې خلکو ته سزا نه ده میلو شوې. یعنې دا په دې وطن کې د اقلیت حال دی چې اقلیت دومره په زور کې دي او دا هم یقین وکړئ چې څه مسله په پولیس کې راشي په ادارو کې راشي د اقلیت حوالې سره په هغې کې چې ادارو کم زور لګولی وي هغه زما ستا په وړاندې ده په هغې کې چې په مسلمانانو باندې کم زور راځي هغه زما ستا په وړاندې ده. یعنی پاکستان کې اقلیت ته هېڅ قسمه تکلیف نشته او پکار هم نه دی. دا زمونږ اسلام دی دا زمونږ مذهب دی چې هغه اقلیت له تحفظ ورکوي مګر اقلیت به وي او هغه به د دغې خپل ذمهدارۍ چې هغه څنګه دلته ژوند تیروي شریعت پې کومه ذمهداري رعایت کړي وي د هغې خیال به ساتي. چې کله هم د الله او د هغه د رسول خلاف اعلان جنګ وکړو چې کله هم د دغې دین سره غداري وکړه نو دی بیا چې کوم دی د څه وکړه د اعلان د جنګ وکړه دی بیا اقلیت پاتې نه شو د باندې بیا د اقلیتو قوانین لاګو کیږي نه دی بیا چې کوم دی څه شو د خو بیا ښکاره ستا خلاف اعلان جنګ وکړو د خو بیا ښکاره چې کوم دی د نظام خلاف اعلان جنګ وکړو. نو افسوس خبره دلته دا ده چې زمونږ په دغې خلکو کې که مونږ ورته اقلیت وایو او یو کس تکړه شي او هغه چې کوم دی ځان د پاکستان خلاف څه کوي استعمال کی هغه د نورو ایجنسو د را د موساد د نورو خلکو څه جوړ شي ایجنټ جوړ شي د پاکستان خلاف سازش جوړ کی نو زمونږ ادارې هغه پسې ولګي هغه راټینګي هغه له سزا ورکي هغه له پانسي ورکي ډېره ښه خبره ده. پکار ده چې د ملک غدار پانسي شي پکار ده چې د ملک خلاف سازشونه کوي هغه ته ډېره سخته سزا میلو شي مګر افسوس دا دی چې په دغې وطن کې کله هماغه خلک هغه د الله او د هغه د رسول د دین خلاف غداري وکړي نو دا غداري بیا غداري نه ښکاري دوی ته دا بیا دوی ته جرم نه ښکاري د دې د تحفظ دپاره بیا کوششونه شروع کړي. د ټولو نه لوی مثال د هغې د آسیا ملعونې دی او آسیا ملعونه دا هغه ښځه ده چې د ښکاره غداري وکړه اعلان جنګ یې وکړ د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په عزت باندې حمله وکړه مګر دا ټول قوم وکته دا خبره چې دوی هغه ښه پر امن طریقې سره په ډېر عزت سره خپلو آقاګانو ته حواله کړه. لہذا په دې وطن کې عزتمندو دا لوبې بار بار شروع دي. مونږ ډېرې خبرې داسې وې ډېرې خبرې چې هغه راغلې ډېرې تېرې شوې وخت په وخت باندې د مسلمانانو د بیدارۍ کوشش شروع دی. نو هغه ورځ نوې دا خبره راغله چې د وزیر اعظم د طرف نه وزارت مذهبي امور ته دا خط او دا سمري ولېږلې شوه چې ته چې په دې اقلیتي کمیشن کې قادیانان هم شامل کا په دې اقلیتی کمیشن کې د قادیانانو د شاملېدو دپاره هم چې کوم دی څوکه د هغې دپاره قانون تیار کړی د هغې دپاره مکمل طور باندې چې کوم دی چې دا بیا کابینه کې پیش شي او دویم د دې حصه جوړ شي. اوس عزتمندو ستاسو په ذهن کې ده چې قادیانی چې دی نو دا مرتد دی قادیانی چې دی دا زندیق دی قادیانی چې دی دا واجب القتل دی قادیانی د عامو اقلیتونو غوندې حقوق د قادیانی نشته. دویمه د ټولو نه غټه خبره دا ده چې قادیانی ځان ته مسلمان وایي هغه نه د پاکستان آئین مني نه د پاکستان قانون مني نه د الله او د هغه د رسول قانون مني هغه د دې ټولو نه غداري کړې ده هغه د مسلمانانو یو داسې دشمن دی چې د ده په دشمنۍ کې شک نشته او ظاهره خبره ده چې دا یو لار اوارول دي چا دپاره قادیانیت د مخکې راوستو دپاره خو زما دپاره چې کوم دی ډېره د افسوس خبره دا ده چې کله د دې خبر په سوشل میډیا باندې راغی د میډیا په ذریعه باندې دا خبر بریک شو 21 تاریخ باندې دا کار شوی 8 ورځې پکې درمیان کې تېرې شوې وې 8مه ورځ باندې دا خبر میډیا بریک کړ چې دغسې چل شوی دی او وزیر اعظم داسې کم دی دا سفارش کړی دی او خلکو په مسلمانانو کې یو بېچیني پیدا شوه نو دلته کې قوم چې کم دی بیا په منځ کې تقسیم شو. زما له ډېر افسوس راشي په هغه قوم باندې چې خو رزقي د چا د برکته ایمان د چا د خاطره ملو دی اسلام د چا د خاطره ملو دی
په قبر کې به څوک په کار راځي، په ورځ د محشر به څوک په کار راځي. چې کله ترنه دا ټول خلک رستو شي نو بیا به هم د ده دپاره څوک ودرېږي. چې کله غیرت په هغه نبي باندې د هغې مقرر شي او بل طرف ته د ده پارټي راشي، د ده رهبر راشي، د ده قائد راشي، نو دی ډایرکټ کوم دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام لمن پرېږدي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا من د رحمت نه ځان لرې کي او ډایرکټ شروع شي د خپل قائد، د خپلې پارټۍ او د خپل مشر دفاع شروع کی. داسې قوم چېرته ما نه لیدلی. دا د ډېرې لوی تباهۍ آغاز دی چې یو قوم د حضور په ختم نبوت باندې تقسیم شي چې په کومه مسله کې زما جانان فرمایلی و چې دې کې دوه شرمخان دوه چیلم جګړې نشي کولی. دا زما د عزت او د ناموس مسله دومره واضحه ده. نن قوم راولګېده په حق مسله کې اختلاف شروع کو. او دا زه چې کوم دی مبالغه رایي نه کومه، دا زه سیاست نه کومه، دا زه چې کوم دی د چا د مخالفت د وجې نه یم لګیا. دا ټول قوم ولیده چې کله خبر بریک شو چې داسې چل شوی دی نو یو قوم هغه و چې هغوی چې کوم دی وی چې دا خو ډېر غټ کار وشو او دا خو زمونږ مشر چې کوم دی دا چل وکړو، دا خو دا چل وکړو، لګیا شو د هغوی فضایل یې شروع کړه، د شاملېدو فضایل یې شروع کړه. او چې بیا وروستو په سباله باندې پته ولګېده چې نه لا منظوري نه ده شوې. د میډیا خبر چې کوم دی تر دې حده پورې خو ټیکو چې منظوري لیږلې ده خو منظوري شوې نه ده. نو واپس چې کوم دی بیا د نه شاملېدو خبرې شروع کړې چې نه نه او دا میډیا غلطې وایي، دا میډیا افواګانې خورئ او دا میډیا داسې نه دي شامل شوې. مې مخکې خبره ټیک وه که اوسنۍ خبره ټیک ده. که مخکې تا په شاملېدو باندې فضایل بیانول او اوس په نه شاملېدو باندې بیانوي نو مطلب دا دی چې ستا په سینه کې عشق او محبت د مدینې منورې د جانان نشته. ته په حب عمران کې لیونی شوې، ته د خپلې پارټۍ په محبت کې لیونی شوې او تا په خپلې پارټۍ کې تر دې حده رسېدلې چې د حضور د عزت او د ناموس خبر هم تا وروستو پرېښوده. نو چې کله په دغې قبر کې دې کېږي تا نه به دا ټول خلک واپس راشي. نو که تا غلامي د مدینې منورې د جانان کړي نو په قبر کې چې دې په کار راځي والله که د دې قایدینو غلامي دې په کار راشي په قبر کې به د غلامي د مدینې منورې د جانان مبارک په کار راځي. تاسو کوم خلک چې سوشل میډیا سره وابسته دي په ایمان یې ووایي اول د شاملېدو فضایل بیانېدل که نه بیانېدل. هر طرف ته شروع وه او دا خو ډېر غټ کار شوی دی چې بیا کله خبره داسې راغله چې ټول امت مسلمه په یو پیج باندې شو او ټول علما صلحا هر یو انسان په دې باندې د خپل غم او غصې اظهار وکړ. نو بیا اتو ورځې پس هر یو وزارت ته خیال راغی. اول کې دا خبره چې کوم دی چا محسوسه کړې نه ده. وزیران ټول په خپل اجلاس کې ناستې دي، فیصله چې کوم دی ورکړې شوې ده مګر چا دا محسوسه کړې نه ده چې دا دومره خطرناکه خبره روانه ده. بیا پکې اته ورځې منځ کې تېرې شوي دي بیا هم چا نه ده محسوسه کړې. څنګه چې مخکې د حج د فارم نه د ختم نبوت هغه خبره جدا شوه اړو چا چې کوم دی محسوسوله نه، خو چې کله خبره بریک شوه نو د هغې نه پس بیا غوبل جوړ شو. نو بیا خلک لګیا شي د کریډټ په چکرو کې شي او بیا خلک لګیا شي بیا څه وایي دا چې کوم دی څه چلو شو، دا خو چې کوم دی فلانې خبر نو فلانې خبر شو. ما وی عجیبه خبره دا ده اته ورځې منځ کې تېرې شوې ښځه دغه خبره هم یو طرف ته کېده. کم از کم دا خو ټول قوم تسلیم کړه. په دې کې خو میډیا غلط خبر نه دی ورکړې. دا خو وزارت مذهبي امور هم تسلیم کړه. دا خو ټولو دا خبره تسلیم کړه چې او د وزیر اعظم د طرف نه دا سفارش راغلی دی. اوس ماله جواب راکې چې کله وزیر اعظم د قادیانانو چاپلوسي وکړه، د قادیانانو په حق کې خبره وکړه، د قادیانانو په اقلیت کې د تسلیمولو خبره وکړه او د کمیشن کې د شاملولو خبره وکړه او دا څومره خطرناکه خبره ده
دا دومره خطرناکه خبره ده چې سبا به تا سره په اجلاس کې یو ځای باندې قادیانان هم ناست دي، د چا چې شکلونه مونږ لیدل نه غواړو، د چا نه چې مونږ د خپل کور سپیم لرې ساتو، څوک چې مونږ د زناورو د خنزیرانو نه بدتر ګڼو، څنګه د چا باره کې چې مونږ وایو چې زناور هم د حضور د ختم نبوت چې کوم دی څه کړې ده د هغې گواهي کړې ده. یو عربي راځي او د باندې نه راځي، په لستوڼي کې ورسره سمساره ده، حضور په وړاندې چې کوم دی اچوي او هغه حضور ته وایي ووایه چې که دا چې کوم دی زما په دغې لستوڼي کې څه دي، که دا گواهي ورکړي چې ته د الله رسول یې، زه به ایمان راوړمه. جانان مبارک چې کوم دی هغه سمسارې ته مخاطب کیږي او فرمایي ورته څه ورته وایي یا دوبو اے سمسارې، د سمسارې نه جواب راځي لبیک و سعدیک یا رسول الله. حضور ورته فرمایي من تعبدو، د چا عبادت کې؟ سمساره جواب ورکړي الذی فی السماء عرشه وفی الارض سلطانه وفی البحر سبیله، زه د هغه چا عبادت کومه چې د هغه بادشاهي په ځمکو اسمانونو کې ده. بیا ورته زما جانان مبارک فرمایي یا دوب من انا، اے سمسارې زه څوک یم؟ سمساره جواب ورکړي فصیح زبان باندې، بلیغ زبان باندې انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، ته د الله جل جلاله رسول او خاتم النبیین، ستانه پس بل نبی نشي راتلی. افسوس خبره دا ده چې هغه خلک به بیا تا سره په اجلاسونو کې کینی چې دا کمیشن چې کوم دی د دې کې منظوري ورشي، هغه خلک به بیا رو هغې ته لارې ښکاره طور باندې اواریږي، د هغې چې کوم دی خپلې به بیا څه کېږي، هغه کنجرخانې چې دي ورته عبادت خانې وایي هغه به هم آبادوي، همدارنګې هغې به لګیا وي او مختلفو شکلونو سره به په دې وطن کې ښکاره باندې راځي. بیا به د خپل مشر کالم مناوي، د هغه د مذهبي رسومات به هم کوي، د هغه دپاره به کلم کله ازادي شي. اوس ماله د دې خبرې جواب د حضور غلامان راکئ، مسلمانان راکئ چې چا کلمه د عمران نه بلکې د مدینې منورې د جانان ویلي وي، هغه جواب راکئ چې ده خو دا خبره وکړه، د ده خبره خو تسلیم شوه چې دا د ده د طرف نه دا خبره راغله، دا کوشش دا یعنی دا خبره ښکاره طور د ده ده. اوس د ده شاته څوک دي، د چلی څوک، د ده چابي څوک تا وایي، هغې سره زمونږ کار نشته، استعمالیږي دی. مهره دا ده نو جواب راله راکئ آیا د دې نه پس عمران ته عاشق رسول ویل، د دې نه پس هغه ته محافظ ختم نبوت ویل، د دې نه پس هغه ته دا خو مونږ پاک کا وخت کې دا خبرې قوم ته کړې وې چې کله داسې عملونه رها کړه، کله دې هلته لاړو شاباسې واغسته او د هلته ووې چې دا کار ما کړی دی، او څو ورځې وړاندې د امریکې چې کوم دی د هغې یو رپورټ راغی، پاکستان له د ټولو نه اول شاباسې ورکړی دی چې پاکستان د خپل نصاب نه اسلامي مواد اخکل موجوده حکومت ته یاد کړی دی. همدارنګې د انتہا پسندے خلاف یعنی د مذہب پسندے خلاف بھرپور اقدامات وکړل، آسیا ملون رها کړه، مونږ د دې بھرپور حمایت کو او ډېر لوی کار یې وکړ. مې چې کله دشمن په ملا باندې وټپولې نو پوه شه چې خبره ډېره خطا روانه ده، خبره ډېره خطرناکه روانه ده. اوس د دې نه پس بیا چې کوم دی د پوزیشن ما ته واضحه کړئ، آیا چې دی بیا هم خپې لخپې ګرځي د عاشق رسول کېدی شي؟ چې د لاس کې تسبیح نیولې وي دا بیا هم د حضور غلام کېدی شي؟ ځکه عزتمندو ډېره خبره د سیاست نه هټ کر واورئ چې څوک په دغه معامله کې د ده په تقویت کې شریک دي، چې دله طاقت ورکوي، دله قوت ورکوي. زما محبوب علیہ السلام فرمایي من مشى مع ظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حضور فرمایي چې چا د ظالم ملګرتیا وکړه او ده ته پته م وه چې دا ظالم دی او دا ظالم یې مضبوط که، د ده دست بازو جوړ شو، دله قوت ورکه، ورته پته م وه چې دا ظالم دی. حضور فرمایي دا بیا زما امتی نه دی، د بیا خپل تعلق زما سره ختم که. ماله جواب راکئ د حضور په ختم نبوت باندې حملې کولو نه باندې ظلم په مخ د ځمکه باندې شته؟ د حضور علیہ السلام په ناموس باندې او د حضور علیہ السلام یو ګستاخه رها کول، په هغې باندې د مغرب نه داد اخیستل، د دې نه باندې ظلم په مخ د ځمکه باندې بل شته؟ د حضور علیہ السلام عاشقان و غلامان، څلوېښتو زرو نه زیات علما صلحا دا په جیلونو کې بندول، د سیدزادو کورونو ته ورتلل، د هغې د کورونو بېعزتۍ کول، همدارنګې جومات کې سره د ده په حکم سره د بوټانو ګرځېدل، همدارنګې د علماو کتابخانې ځمکې ته او د هغې کتابونه ځمکې ته راویشتل، په جیلونو کې بوډاګان، مشران، سپین ګیري علما شهیدان کېدل.
د دې نه باندې ظلم په مقدس مکه باندې بل شته چې د دې ظلم باوجود نن هم مسلمان په خپل نبي باندې غیرت نه کوي. زمونږ دا خبرې د سیاست د دې وجې نه دا زه نه وایم چې زه د تحریک لبیک والا یم، هغه د تحریک انصاف والا دی، دا د پی ټی دا د پیپل پارټۍ والا دی، دا نیشنل پارټۍ والا دی. په ذات د خدای قسم چې مونږ دې دومره ګران میدان ته غاړه ایښودې ده چې د الله او د هغه د رسول د دین د دغې خدمت مو پکې په ذهن کې نه وې. دومره ګران میدان دی والله که ما سوچ او تصور کې هم دا راوستې وې چې زه به یو سیکنډ هم په دې کې تېر کړم. دا اسانې خبرې خو نه دي. مالی جانی قربانی غواړي، یوه قربانی نه غواړي، صرف جانی نه غواړي، مالی هم غواړي، جانی هم غواړي. او اسان کار والله که دی. خلک ناستې دي، دې ته پته ده چې څومره ګران کار دی، خو دې دومره ګران کار ته که مونږ غاړه ایښودې ده صرف په دې وجه باندې د سیاست نه هټ کر درته زه دا خبره کوم چې سبا له زمونږ سترګې پټېدونکي دی. نن دی که سبا دی دا سترګې پټېدونکي دي چې سبا د حضور په وړاندې دقسې ټیټې سترګې ولاړ یو. نو دی عاشق صادق راته 1953 کې د پانسۍ په تخته باندې ولاړو او دی ویلي دي چې وکړه سودا په زړه او روح، نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا، کومه سودا چې د نن او ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سر کړه را پورته په دیوال دا تماشا چې د نن. هغه مبارک په اکه ټیم کې ویلیو چې وکړه سودا په زړه او روح، نن په بازار د مینې، نن د سترګې کولو دي، نن دله د لاسو طاقت الله درکړی دی، نن یې دله د سینې قوت درکړی دی، نن د حضور د دین دپاره میدان ته شه، نن د حضور د عزت او ناموس دپاره میدان ته شه. سبا به در سره دا موقع نه وي، نن در سره دا موقع ده. کرونا راغلی ده، خلک وایي فلاني ځای کې 1500 مړه شو، دلته 2000 مړه شو. د مرګ اسباب ډیر دي. مرګ به الله د داسې څیز نه راولي چې ته یې وینې نه په لاسو باندې. مرګ نه خلاصې نشته مګر د هغې مرګ مزه به جدا وي چې په قبر کې د مدینې منورې جانان تا په خپله غوش کې واخلي. حضور ملائکو ته وایي چې دنه څه تپوس نه کوئ، دا زما غلام دی، په ما باندې غیرت کړی دی. لہٰذا عزتمندو د ټولو ناول خو حکومت وقت ته د هغې چمچو ته او د هغې یارانو حمایتیانو ته قادیانانو ته د خپل تحریک د طرف نه د خیبر پښتونخوا د طرف نه دا پیغام ورکوم چې موږ هر څه برداشت کولی شو مګر د حضور په عزت او ناموس حمله چرې نشو برداشت کولی. او بیا ورته دا تاسو ته دا وایم چې داسې خبرو کې وده کېږئ مه، مفاد پرستو ته مه ځئ. په داسې خبرو کې د حضور دین دومره یو عجیبه وخت راغی چې قسم په ذات د خدای چې خلکو ځان د ایمان نه خلاص کړ. د پارټۍ په محبت په ختم نبوت پورې خبرې کوي، ځان د ایمان نه خلاصوي، باس هم ورسره نشي کولی، ویریږي پرې، همدردي دي وي ورسره، که باس ورسره کوم ډایرکټ ځان د ایمان نه خلاصوي. الله کریم دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او رب لا یزال دې زموږ او ستاسو هره ساه په هر ساعت او هر غړی کې د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس لپاره وګرځئ. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله څومره دوستان چې راغلي د ټولو د دوران جهانو خیر نصیب کړي، غمونه مصیبتونه مشکلاتونه وساتئ، کامیابۍ کامرانۍ خوشحالۍ د دارینو نصیب وګرځئ. خدای پاک دې څومره دوستان دي څومره یا الله کریم جل جلاله دلته دوستان راغلي دي، خدای پاک د ټولو خیرونه او خوشحالۍ دارینو نصیب کړي، غمونه مصیبتونه فکرونه ټول په خپل زبان کې وساتئ. سفول ماما بیمار دي دعا ورته وکړئ، الله پاک کریم جل جلاله صحت کامل ورکړي. زموږ دلته کې چې کوم دی د حمزه والده صاحب بیماره ده، دعا ورته وکړئ، الله کریم جل جلاله صحت کامل ورکړي. څومره بیماران دي خدای پاک ټولو له صحت کامل او شفای کامله عاجله ورنصیب کړي. قرضداران د قرض نه خلاص کړي، بې اولاد له نېکمل اولاد ورکړي، با اولاد ورته نېکمل لوی کړي. زموږ د دیر اسباړ یو ډېر متحرک کارکن دی، یو ډېر ښه تکړه کورنۍ ده، د هغې سهیل نومې دی، د هغې رور چې دی دا په سعودي کې ځوان رور یې په سعودي کې وفات شوی دی. نو دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله د دغه نوجوان مغفرت نصیب کړي او ټول خاندان له الله کریم جل جلاله صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. د شیرګړ زموږ ډېر یو ښه دوست دی او دلته کې تقریبا د ډېر وخت د هغې او د ډېر د اخلاص تعلق دی. غلام حبیب حاجي صاحب اهلیه وفات شوی ده، دعا ورته وکړئ الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي، جنت الفردوس کې الله مقامونه او مرتبې نصیب کړي. پسماندګانو له الله صبر جمیل اجر عظیم ورکړي.
د چاپیر چمنا دوستان راغلي دي د پېښور نه د بډبېر نه متنو نه کوی دامان ټول علاقې نه الله کریم چې څومره دوستان دي خدای پاک دلته راغلي دي د چاپیر چم نه راغلي دي مردان نه تخوای نه خدای پاک دغه ټولو دوستان د دواړو جهان خیر نصیب کړي یا الله د رمضان المبارک په دې ښکلي او بابرکته ساعتونو کې خدای ستا استاد حبیب علیه السلام رضا ولې نصیب وکړي یا الله د رمضان المبارک په دې ښکلي ساعتونو کې خدای پاک ډېر عبادتونه نصیب کړي ستا د بخښنې خدای پاک لایق جوړ کړي په دې ملک چې کوم حالات راغلي دي بلکې په ټوله دنیا باندې خدای په مسلمانان د دغې وبا نه په خپل زبان کې وساتي یا الله د مسلمانانو مل مددگار شي او دا وبا خدای د اسلام په دشمنانو باندې مسلط کړي موږ ته خدای په خپل زبان کې وساتي او یا الله کریم جل جلاله څومره دوستان چې دلته راځي حاجي آباد شریف ته په یو عقیدت او محبت باندې خدای ته د دې په بدل کې د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړي د دواړو جهانو د غمونو نه یې وساتي او یا الله کریم حاجي آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد ولري تصوف سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز یې وګرځوي په دغه خانقاه په دغه دربار کې خدای پاک همیشه ته د حق اواز پورته کړي څنګه چې مجاهدینو اسلام او د حضور د دین د عاشقانو یو داسې عجیبه ځای و چې د دې ځنه همیشه د حق اواز پورته شوی دی خدای دغه رنګ همیشه ته نه یا الله کریم هم د حق کار واخلي د هر قسم مفاد پرستۍ نه خدای پاک وساتي او یا الله کریم جامعه امینیه قادریه او دغه دربار خدای تل تر تله آباد لري تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دیني او روحاني مرکز یې وګرځوي او یا الله چې څوک موږ سره په دغې دربار کې په دغې مدرسه کې تعاون کوي خپل چې کوم دی مرستې او خپل تعاون شاملوي یا الله د هغې په بدل کې وله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي یا الله کریم جل جلاله داسې یو وخت دی چې خلک په تکلیف کې دي کاروبارونه یې بند دي مخې بندې دي خدای پاکه د خپل حبیب علیه السلام په خاطر په دې ټولو دوستانو باندې د خپلو غیبي خزانو خولې راپرانیزي د حلال فراخ اسباب ورله ورکړي د حرامو نه د سود نه د نارواو نه خدای په خپل زبان کې وساتئ زموږ ستا استاد حبیب پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم رضا لقا په هر دم کې نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق